أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. محترم ناظرین السلام علیکم. زه محمد صلاح نن د یو بل اهم ټاپک سره چې د تاسو خدمت کې حاضر یم. د دې نه مخکنی کوم ویډیو چې زه زمونږ په احساس کمترۍ وه چې احساس کمتري څه ته وایي، د هغې وجوهات څه دي. د هغې انټي چې دی خود اعتمادي ده. احساس کمتري د دې ضد دی. نو خود اعتمادي څه ته وایي، دا زموږ نننی ټاپک دی، په دې باندې به خبرې کوو. او دا به زموږ اون ټارګټ چې په طلبه او یا طالبات کې یا خپلو بچو کې خود اعتمادي څنګه پیدا کړو. ګوره خود اعتمادي چې دی دا د ماشومانو د پاره یو بنیادی محرک دی د ژوند په معاملو کې مخکې تلو د پاره، او یا د نورو خلکو د پاره یو مثال جوړېدو د پاره چې دی خود اعتمادي چې دی دا یو اهم عنصر دی، یو اهم څیز دی. دا خود اعتمادي دی څه شی، هر څه بلا نوم دی. که د دې مونږ لفظي معنی والو نو دا ذاتي تاثر ورته مونږ ویلی شو، یعنی د خپل ځان باره کې چې دی ته څه سوچ کوې، څه محسوسوې، ته ځان باره کې کوم پټو ته اغوستی دی، ته خپل ځان باره کې تا څه رای قایم کړې ده. دا چې دی د خود اعتمادۍ لنډه دغه دی معنی کیدی شي. او دا سوچ، دا احساس د خود اعتمادۍ دپاره یا د احساس کمترۍ ښکار کېدو دپاره یو اهم څیز دی. دغه سوچ، دغه رای، دا به تا یا یو خود اعتماده مضبوط انسان جوړ کړي یا به تا د احساس کمترۍ ښکار کړي. ماشومان چې څنګه د وخت سره لویږي او نو په ده باندې د نورو د خبرو، د الفاظو، د رویو یو لوی اثر کیږي او دی د هغې په رڼا کې د ځان په باره کې یو رای جوړي چې آیا زه څنګه یم. او په دې کې د اساتذو او د والدینو چې دی یو بنیادي کردار دی. د هغې رویې او سلوک دا ماشومه یا خود اعتماده جوړه کړي یا یې چې دی د احساس کمترۍ ښکار کړي. په دې کې یو بل عنصر چې دی هغه د ماشوموالي تلخ واقعات دي، تارخه، یعنی هغه ماضی کې بد واقعات چې په وړوکوالي تېروتي هغه هم د ده په خود اعتمادۍ او په دې باندې ډېر زیات بد اثر کوي. اگر چې هغه که دی د مور په غېږ کې، که دی په خړپوسو کې روان دی، که دی د ځوانۍ په حدودو کې داخلېږي، یعنی په دې ټول دوران کې د ده لپاره د محبت کم احساسات چې دي، محبت کم جذبات چې دي، د ده سره چې کوم رویې اختیاریږي، هغه دی یا خود اعتماده کوي او یا چې دی د احساس کمترۍ ښکار کوي. نو والدین با هر وخت د خپل رویو اساتذه هغوی به په دې باندې نظر ساتي چې را زما هر لفظ، زما هر اقدام چې دی د دې ماشوم په ژوند کې چې دی انقلاب راوستیم شي او بربادولیم شي. په دې وجه باندې چې دی ماشوم کې یا وړوکي کې څه مونږ علامات دي چې هغه به مونږ پیژنو چې هغه نه پته مونږ لګولی شو چې دې ماشوم کې خود اعتمادي ده او که نه خود اعتمادۍ دغه پکې کم دی یا بالکل نشته. نو د هغې لپاره چې دی د ماشومانو په ژوند کې مختلف واقعات او حالات چې دی د هغې کم رد عمل چې دی هغې په هغې کې خپل دغې حالاتو واقعاتو باندې څه قسمه رد عمل کوي، هغه چې دی نو د دې پته لګوي چې دا وړوکی خود اعتماده دی یا د احساس کمترۍ ښکار دی. عام طور مونږ ماهرین چې کوم دي مونږ ته چې کوم سمټمز هغې ښوولي دي، کوم علامات هغې ښوولي دي چې کوم وړوکي کې احساس کمتري یا خود اعتمادي نه نو په هغې کې به دا نشانات دي. په هغې کې چې دی نو ایک نمبردار چې دی به د نوې تجرباتو حالاتو نه به دی یرندو کې دی به ترنه ډډه کوي. هر نوې کار کول، هر نوې سیز کول دی به زړور نه وي، دی به تېښته کوي، دی به ترنه ځان سیټ کوي، دی به په هغې نه د جي چورانه چې ورته موږ ویلی شو ځان به
د هغې دپاره کمفرټیبل نه حسابوي. نو دا یو نښه ده چې نوې حالات، نوې قسمه تجربات چې دی هغې نه به دی ځان سیټ ته کوي. دویم دا چې دی به په خپلو صلاحیتونو باندې به د دې یقین نه وي، دی به بس بروسه په ځان نه کوي، دا زه نشم کولی. صلاحیت به په ده کې موجود وي خو د به ټرسټ نه وي، دی به په هغې باندې یقین نشي کولی. دریم څیز دا دی چې دی به د نورو نه ډېر زیات غیر ضروري متاثره کېږي، د بل وړوکي نه، د بل کس نه، د بل شخصیت نه دی به ډېر زیات متاثره کېږي وچ په وچه باندې. نو هغه به حالن کې د تاثر خبره نه، خو دی به نه چې دی متاثر وي، هغه به په ځان اوچت ګڼي، یا به د هغه څیزونه چې دی هغه د نوع انساني دپاره ناممکن ګڼي، هغه به د هغه سپیشل کوالټي ګڼي، او دا به د سوچي دا بل څوک نشي کولی، دا صرف د ده پای کار دی. دریم دا چې دی به هر وخت دفاعي مزاج کی، دفاعي مزاج به یې د دی به چاته داسې جواب یا داسې دغه به نشي کولی، یس والا سړی وي، په هره خبره باندې به د ده یسي، او دی به چې دی نو د هغې خبرې په پته پوهېږي هم نه، که ده ته هر څومره څه ته دغه وکړې خو دی به همیشه په دفاعي مزاج والي. دویم دی به تنقید نه هم یېرېږي چې په ما هم څوک تنقید ونه کړي او په بل هم تنقید نشي کولی. د تنقید دا خوب چې یاره هسې نه چې غلط شم، هسې نه چې دوی ما پورې وخاندي، اوس زما په دې څیز باندې اوخ دوی دغه وکړو، دا یې غلط وګڼو، دا خیال به د ډېر زیات وي. او دا چې کوم تدریس سره وابسته مدرسین دي هغوی په تجرباتو کې داسې ماشومان بار بار راځي. دغه شان دی به خپل ظاهري خلیه چې دی دا به ډېره بدلي را بدلي، دی به د ځان په باره کې هم د خپلې خلیې په باره کې دغه نه مطمئن بني، نو خپل ظاهري خلیه به دی چینج کوي، را چینج کوي به یې ډېر زیات، کله کپړو په شکل کې دی، که د ویښتو دی، که خبرې کوي نو کله به بوزې له بیا ګوتې وروړي، کله به ټوخې کوي، کله به یعنې دی به داسې حرکات کوي چې دی به ځان هر وخت لکه چې دی دغه نه ګڼي، پر اعتماده به دی ځان نه ګڼي. نو بل به ده کې دا علامتي چې دی به دغه د خپل ذات په باره کې چې دی خلیې په باره کې به فکرمند دی. بل چې دی د سماجي کومې سرګرمۍ چې دي د هغې نه به هم دی تېښته کوي. معاشرتي کارونو کې به دی حصه کمالي، لکه ګیدرینګ چې کوم ځای کېږي هغه ځای کې به د ده لپاره ناسته ولاړه مشکل وي، لکه د پښتو په کلچر کې په جومات کې خبره کول، سکار کول، په حجره کې چې دی نو د داسې اکټیویټي کول، یا لنډه خبره دا ده چې مهمانخانه کې ستا چې کوم دیره د هغې ته دې اوبه وړي، د ده لاسونه به رپېږي، د ده ګیلاسونه به د ده نه غورځېږي، یا به د ده پیاله چې دی د چای ورکوي نو هغه به د ده نه ما پریوزي یا به کړسا کوي. یعنې داسې قسمه چې د ګڼې ګوڼې کار به دی بالکل نشي کولی. اوس چې دی د یو پر خود اعتماده وړوکي به څه علاماتي چې په وړوکي کې چې دی خود اعتمادي ده، نو هغه موږ څنګه پېژنو؟ نو خود اعتمادي دا دی چې څنګه هر قسمه غیر مانوس او نوې تجربات راځي، دی به زړور وي، دی به پرې ډایرکټ ورځي، دی به د دې پروا نه کوي چې یاره دا غلطېږي که ټیک کېږي، دی به هر څه وي چې ته ورته سوی، دی به هر څه کولو ته تیار وي، هر وخت به ریډي. دویم دا چې دی به په خپل صلاحیتونو باندې او په خپلو کارونو به 100% مطمئن وي، دی به ځان ورته بس په هر شي کې هر فن مولا ښکاري، د هر شي به دی ځان ماهر ګڼي، ده ته به په خپل ځان باندې ډېر زیات ټرسټ وي. بل درېیمه خبره دا ده چې دی به تنقید قبلوي، نو که ته د ده په یو کار نه نو دی به مایند کوي ډېر، نه که څه غلطي دی وکړي او ته په هغې تنقید کوې، د هغې د درستګۍ ورسره خبره کوې، نو دی به مایند کوي نه، دی به تنقید په خوشحالۍ قبلي. بل چې څه غلطۍ وشي نو هغه غلطونه به دی حوصله نه بایلي چې بس دی وار څه کېدي توبه به وباسي چې بس نه کوم، بس د دې ځای نه نوره بند، دا به نه، بلکې دی به هغه غلطو د ټیک کولو کوشش کوي او د هغې خپلو غلطو نه به چې دی نه د زده کړې کوشش کوي. بل دا چې دی به په خپل ځان په باره کې، د خپلې خلیې په باره کې چې دی به مطمئن وي، د ده به د ځان باره کې ډېر زیات فکرمنتیا نه وي چې یاره زه څنګه، د ته په هر حالت کې ځان ښکلی او برابر ښکاري. اوس چې دی مونږ ګورو چې خود اعتمادي به پیدا کوو څنګه، نو د خود اعتمادۍ د پیدا کولو دپاره د ټولو نه لومبی څیز چې دی هغه محبت دی. داسې ماحول د ماشوم دپاره جوړول دي، داسې حالات جوړول دي چې د ده
ذاتی تاثر د هغې په باره کې درست شي او برابر شي او دی چې دی ځان په هغې کې مضبوط ګڼي او ښه ګڼي د صلاحیتونو بړوتري پکې په ښایسته انداز کې کېږي دته دوستانه ماحول دا چې دی نو د دې سره به خود اعتمادي پیدا کېږي او دی به مخې ته ترقي کوي. دویم د دس احترام دته ویلو ورکولو وړوکي ته چې دی احترام ورکول که هغه استادان دي که هغه والدین دي خپل ماشوم ته احترام ورکول او د هغه سره چې دی د مینې اظهار کول د هغه په معاملاتو کې د هغه په کارونو کې د دلچسپۍ اظهار کولو هغه چې دی په هغه باندې خپل حکم نه ټنساول هغه ته که څه ته کار وایي نو کم از کم 2-3 اپشن هغه ته ورکړه که ته د یو نشي کولی چې بلو کې خو د خبره ډایرکټ رد کول دا چې دی نو دا نقصاني ده او دا خود اعتمادۍ ته نقصان رسوي نو دته 2-3 اپشن ورکړو که دا نه نو چې دا وکړې که دا نه نو دا وکړه که دغه نه نو بیا دا وکړه چې دته لارې ډېرې کولاوي چې دی پکې زړوري چې که دا نه نو خیر په دې بله به عمل وکړمه او یو خبره په دې کې یاد ساتل چې د ماشوم انفرادیت دا تسلیمول د ماشوم به د نورو ماشومانو سره یو شان نه هر وړوکی د بل نه جدا دی جدا صلاحیتونه په بل کې چې کم پراتی دی په دې کې نه دي نو په دې وجه باندې چې دی نو د ماشوم احترام چې دی نو دا لکه لازم دی. بل دا دی چې بل د دې لپاره دا دی چې په یو ماشوم کې د خود اعتمادۍ پیدا کولو دپاره د هغه سره ربط قایمول هغه سره کمیونیکیشن کول هغه سره ابلاغ کول هغه سره خبرې کول هغه اوریدل هغه ته وخت ورکول دا چې دی نو د ماشوم په خود اعتمادۍ کې چې دی ډېر زیات کردار ادا کوي او د هغه په خپلو صلاحیتونو باندې یا په خپلو مشورو باندې ټرس پیدا کیږي هغه ځان د دې خبرې جوګه ګڼي چې آیا زما خبره کې څه وزن شته نو د هغې دپاره کمیونیکیشن لازمي دی چې د ماشوم سره خبرې اترې ناسته وخت وله ورکې او د هغه خبرې وکړي. دریم اهم څیز دا دی چې څنګه موږ بار بار په خپل ویډیو کې وایو محبت د ماشومانو سره د محبت اظهار کول هغه سره چې دی داسې الفاظ استعمالول چې هغه لکه د هغې کې د محبت اظهار کیږي هغه ته غېږ کې رانیوی شي د هغه ملام ټکولی شي د هغه سره مطلب دا دی نور ته داسې چې کوم د محبت اظهاري چې هغې سره هغه محسوس کی چې ما سره محبت کیږي نو دا ټولز دي او اخیری ټولز د خود اعتمادۍ پیدا کول لپاره حوصله افزایي ده د ماشوم دپاره د تعریف لفظ چې دی د هغه د کار تعریف کول هغه څه کارو کې د هغې حوصله افزایي کول دا د هغه په مخکې تلو کې غټ کردار ادا کوي خو که چېرې دا تعریف بې ځایه شي دا بې موقع شي دا د حد نه سیوا شي نو ګوره دا خبره ده چې دا بیا د وړوکي په دغه باندې بد اثر غورځوي نو ده ته به دا شاباش ورکوي موقع او محل سره او چې ته پوهېږې چې دا شاباش ځای دی او بالکل د له پکار دی نو بیا پای کې کنجوسي نه کوي برپور د ده په سور پراجکټس چې دي یا دی چې کوم کار تکمیل ته رسوي نو په هغې باندې دله شاباش ورکول. دویم د منفي دغه نه چې دی ځان ساتل رای ورکول د ده په کار باندې منفي تاثر کول په هغې باندې د بل وړوکي سره ول کمپیریزن کول چې ته په څه پوهېږې دا ګوره پلان کې در نه ډېر زیات ښه دی دا وړوکی تباه کوي د بل وړوکي سره که ورور دی که کلیوال دی که کلاس فیلو دی د هغې سره به له کمپیریزن بالکل نه کوي نو انشاءالله که ته دا ستا سوچي که استاذ دی او که هغه والد دی والد مور ده کاغی دا وګوري چې موږ خپل وړوکی مخې ته بوځو ما په دې ویډیو کې کمې خبرې وکړې دا د تجربې نه ثابت دي تاسو خپل ماشوم لا دا کم منفي څیزونه چې د هغې نه ګریز وکړئ او کم چې مثبت دي او د هغه په خود اعتمادۍ کې کردار ادا کوي هغې ته متوجه شئ نو انشاءالله ستاسو ماشومان به د عملي ژوند لپاره भरपूर तैयारी और बेहतरीन किरदार ब माशरे के अदा की. ढेर ढेर मनना. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.